د مور پلار د خیرونه د دین ځان ساتل پکار دي د استاد د خیرونه تا ته هنر خي دنیا نور کاروبارونه د خي داغه د خیرونه ځان ساته تا د دین خي عالم دی داغه د خیرونه ځان ساته اسنه خیریه کوي تباہ و برباد نشو سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ د کوفی گورنر د حضرت عمر دغه دور دی داغه خلق شکایت خطون راتل شروع شو مکی مکرمه ته خطون شروع شو چې بای او د گورنر سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ شخصیت چاته جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی فدا کا ابي و امي پتا زمان مور پلار قربانی سعد بن ابي وقاص تنها شخصیت دی چې دا عشره مبشره کې عشره مبشره حضرات چال چې الله رب دنیا کې جنت زیر را لګي دا جنتیان دا شخصیت دی چې دا دشمن د دین د پاره د دشمن خلاف لومبي چې گزارې کړي د دشمن باندې د غشي حضرت سعد بن ابي وقاص تنها وکړ شخصیت گورنر مشر او د کوفی امام د مسجد امام دیدا کوفی د مسجد امام او گورنر هم د خلاف سازش شروع شو بلا خدون رااله حضرت سعد بن ابي وقاص د خلاف چې دی داس دی مختلف قسمه دنه ګری شټوي په خدونو کې رااله حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دو شخصیات محمد بن مسلمہ او دارنګي عبد الله بن ارقم دا دو کسانی ولېږي چې تاسو لاړ شئ د تحقیق وکړي دا ډېر خطونه راځي چې واقعي دا مونږ چې کوم کس مشر دی د کوفه دا واقعي دا روان دي خراب دي هغه چراله معلومات وکړو چې چانه به تاسو کوی وایي حضرت ډېر خسړې دي ډېر مهنت کوي خواري کوي ډېر په عدل او انصاف سره جون تیری ډېر سم خو بګینشتا بهرحال به د علاقې محلي مقتدیان راځي هغه ته پوښتنه مونږ وته چې به خو بګینشتا خې امامتیم کوي خمشریم کوي زمون هر قسم راهنماییم کوي صدا یې حقوق بګی نشته بهرحال یو کس ته تاسو کو چې هغه اسامه بن قتاده هغه ته شکایت وکړه هغه خلاف خبره وکړه منسم نه کوي او کنه داسې داغه مخالفت یې وکړه دا نه کوي منځ غلط غلط هغه ته شخصیت چې چا پیغمبر نه موږ د کړی دی داغه باره کې وایي موږ غلط دی هغه ته وی ښه رااله چون کې هغه پروپاګاندا او مخالفت دومره زیات راغلی حضرت عمر ته چې هغه مجبور شو هغه معزول کو ختم کړ امامتین هم ختم کو گورنرین هم ختم کو چې کله ختم کو نو هغه اته په پاتو چې ما یو کس مخالف دی په مقتدیانو کې نور مخالفین می نشتا یو کس نیمه مخالفت کوي هغه یو خیره وکړي اللهم ان كان عبدك هذا كاذبا یا الله کدا کس دروغجنی فاعتل عمره یا الله ته غټ عمر ورکړي دویم وعدل فقره د فقر ورکړي غربت ولا ورکړي غریب کې محتاج کې ابیا فرمای وعرضه بالفتن یا الله په فتنو کې ورواچي تباہ او برباد موږ کله خیری کوي کنه بدا خیری ځان سره وکړي یو وخت سره راغی چې د الله دومره چې داسترګي دا به بیا چې چا د بیګتل داسې به دارو شته ولې داسې دومره الله ورک دویم یو قبول شو یو خیره دویم خیره د دومره فقر ولګید چې دا په هر ځای کې سوال کو بس هر چا د بیلاس نو سوالګر دی جوړ شو سوال به کو فقر دومره تنگ
دریم الله فتنو کې څنګه مبتلا کا فتنو کې و چې دا دومره عمر تر رسېدلی بیا به چې کله به کوفه کې به ګرځېده نو زنانه به یې تنګولې هر چا ته به علاج ورچو سره د بوډاتوب پردو زنانو ته کتل دا غټ فتنه ده که نو بله غټه فتنه شته چې ته قبر کې د خپل وړم دي او ته پردو زنانو ته ګورو ډېره غټه فتنه بله شته تباه او برباد نه وي چا خیرې به یې پسې لګېدلي که نه چا به د خیرې کړي که نه هغه ته خیرې شوی نو یو ورځ ورته چا ووي چې سالي به په دې عمر باندې بوډا یې ته داسې غلط حرکت کوې دا ته څه کوې ته د خپل عادت نه وړئ هغه وایي دا زما وجه نه ده زما د حساب بن ابي وقاص د نو خیرې ما ته لګېدلي دي ته د هغه خیرې وغرق کړې به تباه کړې